بچ کړي مورې بچ کړه. یاره دوی چې دواړه رالل نو مورې تندي له کړه سور کو بچیا خبر نه زما غم کې هغه ماماجي نه و چې ته به کله غې کې ګرځولې او مورجانې ویا ماماجي د جهنم په غاړه ولاړ دی. الله اکبر. دی به وی ای مورجانې ما خو دوه کسان پلار او مور می اته کسان راته پاتې دي منډه بکی یا الہ العالمین د مرور می د جهنم په غاړه ولاړ دی کاکا جی می د جهنم په غاړه ولاړ دی. دی بلس کسان د خاندان جنت تراولی سو کسان مړه د ثوابي والا غیرتی ځوان یو کس د پانسیګاډ نه راښکته کو د هغې په تاریخ کې نوم ولیکلی شو دا هغه سړی چې په حکومت کې دومره زور و چې سړی د پانسیګاډ نه راښکته کو او ستا دا وړوکی بچی به 10 کسان د پانسیګاډ د جهنم را چیرته بوزي جنت ته به بوزي. نو د دې سټایل په کار دی ګورئ د دې بچو سټایل په کار دی. زما بل رخصت کې بیانو او د چا د بچي دستربندي وه موږ ته خو دا موبایل بیانونه هر سړی اوري نو یو کس به رابطه کوله د 4 میاشتو نه یاره جي زه شکیل احمد صاحب خبرې کوم او زما زوی د حافظ به جوړیږي ته به هغه له دستربندي کې بس موږ ویل عوام دي نو عوام دا رابطې کوي ښځه انشاءالله ګورو به الله کول دی سمو د وړاندې تقریبا دا 10 ورځې وړاندې نو صاحب هغه شکیل احمد صاحب ورور راپسې راغی او مدرسه کې ګیر کړم ویل داس چل دی چې ورور مې وایي که مولوي صاحب داسې نه راځي دا خو زما دریم پروګرام دی زه ورته سوال کوم او نه راځي به بل شان راولم ما ویل خیر خو دی وایي بس ورور خو زما تا سره تعارف کړی معلومات یې ویلو چې او زه ډي سپي ما نو هغه وایي چې ما سره شیخ صاحب داسې چل ول کوي نو بیا به بلې طریقې سره راولم بس تانې ته بیا راولم خپله بیا بیان ته راته خو به وکړي ما ورته وښیم په دې بله طریقه مه بوځه د خدای بزرګانو موږ هسې هم ګډوډ یو در به شم انشاءالله چې لاړم الله گواه دی دومره ماشوم دا ماشوم دغه ماشوم ته ودرېږه بچیه ته ودرېږه سوی دونه ماشوم عاقب احمد نامه یې وه دې ماشوم ته ګورم دومره و قرآن کریم یاد کړی خو اورولی و نو ما دې تپوس کوم بچیه سکول کې سویم کې نو پلار یې هغې ځای نه اواز وکړو ډي سپي صاحب مولوي صاحب ما پلا د سکول دروازه نه ده کتلې ما ویل چې ډومبی به د الله قرآن یې دی بیا به سکول نه ځي موږ له داسې ډسپلین پکار دي قسم یې وخوړو دا مې قص کړی و چې یا الله ما له د زوی را کړی خدایا د رزق د ګټو خو تا ماته لاره برابره کړې په حکومت کې زما تنخوا روانه ده خو زه به اوس تا سره یو غیرت کوم الله په دې خپل بچي به ډومبی د سکول دروازه نه ګورم اول به د قرآن کریم یادول کوم زما بچی به قرآن کریم یادوي د هغې نه بعد که د ده خوښه وه سکول له لېږم ګنې بیا به م جامعې او مدرسې ته لېږم نو په ایمان یې دا سړی د ستایلو نه دی دغسې ډسپلین دی الله پاک زمونږ پیدا کړي چې خپل بچو باندې قرآن نو ما ته وایي چې مولوي صاحب تا یو بیان کړی د عالمګیر باچا عالمګیر باچا د بچي ختم نو خپل پلار ته دعوتنامه ولېږله علمگیر باچا خپل پلار ته دعوتنامه ولېږله پلار ته لیکلی اے زما پلارا زما بچے ستا نوسې قرآن کریم یاد کو علمگیر باچا پلار چې کله دعوتنامه ولیدله اخوای کې خدا او دوباره قلم را واغستلو کاغذ د پاسه ولیږلو ورته وی د بچی په خوشحالۍ باندې به ته خوشحالیږي ځکه طالب تاج په سریږي زبا الله درغله وې بچیا چې تا قرآن کریم یاد کړی وې او ما ته تاج پوشي شوی وې دا خو ستا د زوی نو ستا برک تاله به میلاو شي ماله څه میلاو شو تا به قرآن یاد کړی وې چې ماله تاج په سر شوی وې دا خو به تاله په سرېږي سر اړو درځمه نه دا مخکیني باچاهان هم ډېر غیرتي باچایانو فتاوی عالمګیري دا زموږ بزرګان دین ټول ګوري څومره لوی مقام الله ورکړی فتاوی هندی عالمگیریه هغه لوی مقام ولی ورته میلاو دی دکی کمال داو چې دی د علماء سره مینه کوله عالمگیر باچا ډېر غیرتي و یو قاري صاحب سره خبره وکړه چې قاري صاحب بس ما ته قرآن کریم یاد کا په یو کال 3 میاشتو کې عالمگیر باچا قرآن کریم یاد کو قرآن کریم چې یاد کو دعوتنامه ولیږله پلار ته وې زما پلارا ما قرآن کریم یاد کړلو اوس زما دستر بندی دا اوس راضی کنا
د عالمگیر پلار را روان دی سټیج ته راغی د ډېرې خوشحالۍ نه جاړي قاري صاحب ته وی اے قاري صاحبه سل داسې اوښان به در کومه ولې چې تا زما بچي له قرآن یاد کړی دی زما بچی د قرآن حافظ شو ورته وی پلاره سل اوښان ولې ورکې وی دا زما اختیار کې دي زما د خپل مال دی او که زما اختیار کی باچئی وے نو ما بده قاری صاحب تا باچئی نه ټوله ور کړې وے عزیزانو دا خلقو تا دته داس اعزاز ور کول پکاري خو دوی ته ور سره استادانو تم دا د استاد برکت ته مونږ چې کله راشو نو بس خزم اوربوز را چولې څنګه چللې هغه وی لری کدا جمعه استاد دا قاری صاحب الک ورغله او داسي وهله قسم په خدای دا تحدیث بن نعمت درته وای زما بچي به مانه زما کور والا پټولو دغه زما د زوی استاد شو قاری اختر محمد صاحب نور الله مرقده د غټه دورې په کال باندې هغه شهید شو ګاډي اوهلو او کرامت داو چې قبر له درې ورځې بعد یو داسې خوشبوئی روانه و چې دنیا را روانه و خوشبوئی نه ختمېدله زما بچی له دوه طریقې ښودلې وي یوې زما بچی د قرآن کریم په لوستو د شپې عادت کړو زما زوی اوسم الحمدلله د سپارې د شپې تهجد کوي مدرسې درس سره سره او کمره کې مړکا څوک بل ځان سره نه پریږدي او استاد ما ته ویل تاسو د عربی کورس کې وې د دې عجیبه دغه وی ډیر سخت بس دفتر کې و چې بس ضرورت आवाज سمله ما کمرې ته مالېګا نو مال بچي د شپې ځان سره مرګره ساته وي یاره خیر دی وي وجه سوا خبر داده تکوم زما هغه بچي ولی د شپې تهجد کې یو دغه استاد نه د خپل عادت یاد کړو دویم دا چې زما استاد دی زوی دله به سمره وهل ورکل دبه مور ته نه خودلو او چې مور ته به او خودل نو مور به ماته نه خودل یو ځل قسم در تخرم د ماسپخین ټیم وړو او د کمیس استل او د باندې نو ما اسی ولیدل نو په دې زبانه شنشنه دا غونو نو چې ما دې تاسو کوم مالک محمود الحسن دا ولی نو ما ته چې اسی دی باندې صداغونه وند کړي ما دا کله وې دا مخ کې نه دي سماش ماش به خوللې نو مور ما ته وې چې بس نور متنګوا ما ولی وې دا استاد ډیر وخی مال دادم زته کو چې مالای دا خبره وکړه استاد په سو وخی زمنګ مېندې خپکیږي مېندو تم یو پیغام کوم مېندو م په دې بچی ته غره پام کوي د دې بچی دا د لاس چوکا زو سنوم شاوري الله رحمت الله علیه وي دا په لاس باندې چوکا دا د بچی په دې ځای باندې چوکا او کله کله استاد په دې سټ باندې وي ته به نا وخت راغلی نو ته به چې زما دې بچی تاسو سره ثبت کړي زو شاوري الله رحمت الله علیه ته چې حضرت څنګه چل بکیږي شامل کلی فرمایي وی په ورځ د قیامت باندې به یو سړی را رواني لاس نه به رڼا رواني ملا نه به رڼا رواني وګو نه به رڼا رواني چار چاپیر ښکلا ښکلا به وي تپوس به وشي دا څوک دی وی دا پلان کې د پلان کې زوی دی ولی تی دومره رڼا روانه ده وی دا ځکه چې په دې باندې کله کله به استاد دله چوکه ورکوله کله کله به یې په لاس باندې په سپیډه وهلو وی دا پلار وی چې یا الله یا الہ العالمین نن زما د زوی د بدن نه رڼا روانه ده کاش د دې په ځای باندې ما درسونه ویلې ما قرآن زده کولی او ما استاز کله کله زه په چوکو باندې وهلی یا الله ما دنیا ته دوباره ولیږه شاوري الله رحمت الله علیه لیکلی دي د حافظ د والو رڼا به دنیا حیرانه کی نو کله کله به دا بچی استاز وخی خیر دی دا خو ډېر ګران دی ورته دی چې وهلی نه دی دا نن به ورته تا ګول نه اچولی موږ سره دوه قسمت شاګردان سبق وي یو داسې شاګرد دی هغې له موږ جمعه ګل ویو جمعه ګل پیژنئ جمعه ګل داسې وي چې جمعه کې یو ځل راځي بس هغه چې راشي هلکه څنګه چلو د ترور واده مې و د ماما واده مې و د کاکا د زوی واده مې و خیاط ساتئ ما زوی په داسې مدرسه کې داخل کړو چې یو ورځ چوټي وکړه یو ورځ د تر زوی واده یو ورځ چوټي وکړه درې ورځې خپله لاړم ناظم صاحب ته کېناستم چې جی بس خیر دی معافق او به چوټي نه کوي وی خو په دې بدله کې به دا وي چې درې جمعې به دا کور ته نه ځي مال څلور دم نه راځي خو د مدرسې نه مه وباسه او داسې شاګردان هم پکې دي
چې هغه په هفته کې یو سبق وي. استاد ورته نه وایي چې ته مه راځه، ځکه استاد په هغه شاګرد ډېر زور راوړي چې کوم شاګرد نه د هغه امید چې دا سړی د کار دی. نو که تاسې په دې خفه کېږئ نو بیا به استاد ستاسې بچي ته غږ هم نه کوي. هر وخت د خپل استاد نه تپوس کوه چې زما بچی په کوم مقام دی. الله جل جلاله وایي ما د دې کتاب دپاره عام خلق نه دی انتخاب کړي، اصطفینا من عبادنا، غوره خلق د خپلو بندګانو نه. بیا الله پاک ګوري او زمونږ هغه لحاظ څنګه ساتي. فمنهم ظالم لنفسه. څه به دې کې داسې وي ستا په دې امت کې اے محبوبه چې هغوی به ظلم کوونکي په خپل ځان باندې ګناه به کړي، خطا به کړي. ومنهم مقتصد. ځینې به دې کې داسې وي چې هغه به برابر وي، درمیانه به وي. ومنهم سابق بالخیرات باذن الله. څه به دې کې هغه خلق وي چې هغوی به په مقام د تقوا کې په اوله درجه کې. الله وی دې ټولو ته به زه خپله رضا ورکوم، دې ټولو ته به زه جنت ورکوم. دې وجې نه نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي اشراف امتی حملة القرآن. زما د امت غوره خلق څوک دي؟ هغه خلق چې قرآن یادوي. دا علما قسم په خدای دا غوره دي، دا داسې غوره خلق دی. دا چې په لار رواني دې سپینو پټکو ته، دې ښایسته اوږیرو ته ګورې، په دې نظر ګورې چې دا د بنی اسرائیلو د پیغمبرانو نه پاتې خلق چې کوم اجر او ثواب د هغې انبیاو په مخ ملاوېدو کې موږ ته ملاوېدلو، اوس د دې علماو په مخ لیدو کې ملاوېږي انشاء الله. علماو ته په هغې نظر ګورئ، په دې نظر باندې ورته مه ګورئ چې دا زموږ د جومات امام دی. مړه قاري صاحب لاړو، قاري صاحب راغی، شاه ولی الله رحمت الله علیه. دا خبره زه بار بار کوم. او یو عالم دین را روانو، یو هندو او مسلمان دوستانه و، دواړه پوله باندې ناست، د ثوابۍ پټي او ځمکې ډېرې دي. ناګهانه دا عالم دین راغی. نو چې کله دا عالم راغی را روان دی، نو دا مسلمان ودرېدلو. موږ او تاسو استاد لپاره ودرېږو که نه ودرېږو؟ ودرېږو به. ښه بعضې خلک وایي دا ودرېدل نشته، ودرېدل شته دی. امام حسن بصري رحمت الله علیه نه چا تپوس وکړو چې تاله دا دومره لوی مقام په څه میلاو شو؟ وایي په دوه خبرو باندې. و یو مې د خپل استاد ادب ته، زما استاد چې کله ناست دی د هغه د اجازې نه بغیر زه د ولاړ نه کېناستلی نه یم. او دویم د مور دعا ده. ما به مور هغې وخته پورې کېمنډله چې هغه به وده شوه. که د مور خبر درته کوم بیا موضوع رانه اخوا دېخوا کېږي. به هر حال د مور ادب به کوئ، احترام به ساتئ، مور به نه خفه کوئ. طالبانو پلار به نه خفه کوئ. د چا نه چې مور او پلار خوشحاله دی الله ترې راضي دی او خوشحاله دی. عزیزانو امام حسن بصري رحمت الله علیه یوه شپه راغی کور ته، هسې خبره ته کوم بیا به انشاء الله دعا کو. کور ته راغی، نو چې کله راغی کور ته دې د مېلمنو سره بار مصروف و، علما او مدرسین حضرات او ملمانه راشي وسره ناستي. نو دې چې کله راغی چې وی کتل مور یې وده شوې ده، مور ته ودرېدلو. یا اله العالمین نن زمانه لوی تاوان وشلو. ناګهانه د مور محبت ور باندې غالب شلو. د مور تندی ښکل کو، مور پانسېدله، خو د مور لاس د کټ نه داسې پرېوتلی ځوړندی. د مور لاس راواغوستلو، امام حسن بصري رحمت الله علیه ښکل کړو او بیا یې ورسره جوخ ولګولو. خو چې کله وتلو لا مینې ماته نه ده. مور تلی د بسترې نه کمبل نه بار پراته دي. حسن بصري رحمت الله علیه خپله ږیره راواغوستله او د مور دې تلو پورې داسې ومږله. مور اوده ده. حسن بصري رحمت الله علیه سار درسګاه ته روان دی، طالبان ورته په انتظار دي. ناګهانه یو طالب العلم مخې ته راغی، سترګو نه اوښکې روانې دي. ورته وی ای حضرت شیخ زما خو صبر کیږي نه، بیګا مې داسې خوب لیدلی استاذه، خپل خوب درته بیانومه. ورته وی بچیه وایه. ورته وی حضرت شیخ بیګا مې خوب لیدلو، د جنت مزیدار قالینونه دي ته ور باندې روانې. ناګهانه مې ستا ګیرې ته ولیدلو، ستا د ګیرې نه ملغلرې روانې وې. زما شیخه کم یو داسې عمل دی کړی دی؟ ورته وی بچیا ما د نبی علیہ السلام په حدیث ظاهر باندې عمل کړی بیګا،
الجنت تحت اقدام الامهات. ما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې حدیث باندې په ظاهر عمل کړی دی. دا زما د ګری ملغلری، دا زما د مور د خپو ګردونه دي. نو مور او پلار با خوشاله ساتو. د چا چې مور ژوندی 2000 لاس کولوي، پلار ژوندی 2000 لاس کولوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعا غوښته ده چا د پاره؟ هغه ظلمی د پاره چې دا غینه مور او پلار راضي وي. وی خدای رزق پراخه کی. نو د مور او پلار قدر بکو ان شاء الله. کو کنه بکو د مور او پلار عزت بساتو. نو عزیزانو قرآن کریم کې الله جل جلاله ستاسي شان داسې بیانوي، ستاسي د علماء شان داسې بیانوي. ان الذين يتلون کتاب الله، هغه کسان الله وی بشکا چې لولي زما کتاب. یتلون کتاب الله واقاموا الصلاه، او قائمي منزل لرا، وانفقوا مما رزقناهم، او رب فرمای خرچ کوي زما په لار کې. نو خرچ پچا دی؟ په والدینو باندې. نو مال به لګاو په مور او پلار به لګاو، مال به لګاو په علماو به لګاو، سرن په پټه باندې، وعلانیتا پلار له چې ورکه ښکارای ورکوا چې بل ورور تم لګه پته لګي، مور ته ورکه ښکارای ورکوا چې بل ورور تم پته لګي، خو چې عالم ته ورکه پټه ورکا. وجه صدا چې به ور باندې سبا ګورګوري سانډې نو ګورګوري ور باندې مسانډا پټه ورکا. او ته دا د نبی وارث ته. جلال الدین محلی رحمت الله علیه واقعا نقل کړي. وګدو واقعا د زی مختصر درته یو کس راغی او هغه نه به ګناه کېدله، ګناه بدات کېدله چې هغه به شراب سکل. مولوی صاحب مخه تراغه قصد وکړي چې الله دا څومره خسته دی، مزیدار پټکي والے دی. قصد وکړي چې الله بس زما توبه ده. توبه یې وویستله او جب ته لاس کو ما سره زر اشرفی دي. یا الله ټول عمر په شرابو می دوړه کړی دي. یا الله نن دا زر اشرفی را اخلم او دی مولوی صاحب ته ورکوم. او د دینه بعد زما قصب داوی چې څومره ګټم نو د علماو حساب کوم. د شپې جلال الدین محلی لیکل رحمه الله وای د شپې دا سړی چې راغی وفات شو. دا خو ځان ته معامله وه، د توبې معامله ځان ته وه. مولوی صاحب سره احسان کړو، ځان ته معامله وه. د شپې دا شرابي وفات شو. روح ته لاړو. چې روح ته لاړو جلال الدین محلی رحمت الله علیه فرمای چې کله ته نه روح لاړو د شپې د دې خار یو عظیم الشان قاضي دی ابو عبد الرحمن دمشقی. اغله خوب ته جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی. ورته ویلا شیا ابا عبد الرحمن پلان کی خار کی پلان کی محل کی زما یو ډیر نږدې امتی وفات شوه دی. تو ورته خپل غسل ورکا او خپل جنازه وکا. ابا عبد الرحمن دمشقی راغی. خلق راضی په دې کور کې مړ پروت دی. د کلی ځوانان تین روان دي ځکه شرابي انسان دی. مورې سر ته ناسته ده. بچیه ما درته ویلي شراب مسکا. د محلي مشران تی روان دي، د محلي ځوانان تی روان دي، د محلي طلبه او علما تی روان دي. ابا عبد الرحمن دمشقی راغی، دروازه وټکولا. د کور کې څوک مړ دی؟ زنانه ورته راله، ورته وی زما بچی دی، ټول عمر شراب څکلی دي. ابا عبد الرحمن دمشقی ورته وی دروازه کولو کته ډډې تشه ځان سره کفن راوړی دی. په خپل لاس باندې غلام بولو، خپل لاس باندې کفن ورکړو. مولایان ځان سره لګی دي، خلق زما غوندې نا خبره ځان سره لګی دي چې ابا عبد الرحمن دمشقی لوی خطیب لوی قاضي هغه راځي د داسې یو چا جنازې دپاره، د داسې چا مړي دپاره چې محلې والا یې نه خښوي. ابا عبد الرحمن دمشقی بار ودرېدلو. ورته وی ای خلقه که څوک ځان جنت ته رسول غواړئ نو نن د دې کس جنازه وکئ. او داسې هاینا تار 70,000 کسانو جنازه کې شرکت وکړو. 70,000 کسان. نبی علیہ الصلوۃ والسلام عاشق ابا عبد الرحمن دمشقی وعده کړی وه ځان سره یې لیدلو چې خدایا اوس دې خلقو ته
پرشته جنت ملاوي کنه ما خو ول چې راشي جنت ملاويږي دا خو ما د ځان نه خبره وکړه الله د اولیاء او د علما او وعده نه دروغ کوي عزیزانو ابا عبدالرحمن دمشقي خو مزل کړو ستړو چې جنازه وشوه هر یو عالم زیو په قبر ودرېږي ابا عبدالرحمن دمشقي ته په دغه وخت کې خوب راغی مرګرو ته ویلي ما ته لږ ټیم راکړئ زه لږ آرام کوم ستړی یم ډېر زیات شاګردان ملګري ترېنه ډډې ته شو ابا عبدالرحمن دمشقي سترګې ورغلې ناګهانه راپاڅېدو ای خلقه مبارک مشه ما چې وعده کړې وه هغه وعده الله رښتیا کړله تپوس کې دې سړي څه عمل کړی و دی خو شرابي و وی دو عمل یې کړي و یو یې د شرابو نه توبه وویستله او بل نبی علیه السلام فرمایي زما د وارث سره امداد وکړو نو علماو سره به امداد کو ان شاء الله دا به مو جنت ته رسي رب العالمین دی زمونږه د قاری صاحب او د نور علماو راغلو چې څومره راغلي دي الله دې د دواړو جهانو په خوشحالو باندې الله ښایسته کی او دا مدرسه دی الله آباد کی د ثوابي غیرتی قوم غیرتمن قوم دی الله جل جلاله دی زمونږ باباجي رحمت الله علیه مبارک ته په دور د تفسیر کې زما ډېر کم عمر انتهایی کم زه د خپل استاد سره راغلی وم باباجي رحمت الله علیه وزلی ویل وی دعا وغواړئ چې خدای پاک دې طالبانو ته وي دا خو د خدای دغه دی اهل دی وی خدای خپل اهل ته دې ترتیب برابر کا وی لکه هر څه ختم شوي دي قسم درته خورم باباجي رحمت الله علیه دنیا نه تللی تقریبا لږ ټیم بعد دا د ګناهګار هغه د استاد خپل خبره درته کوم هغه ویل یو ګاډی راغی زور ډاکسنو او د ارس نه ډکو وی باباجي رحمت الله علیه ته چې دا چیرته واړو وی ما هغلته واړوي طالبان به ترېنه خپله فایده واخلي قسم دی دا علماو زمونږه نو تاسې ته هم دا خبره کوم دا علما دا ستاسې خیرخواهان دي دا به مو جنت ته رسئ دا اوس تقریبا څو کسان دلته الحمدلله د قرآن په علم الله ښایسته کړل دا څو کسان دي قاري صاحب 11 کسان نو 11 ته په لسو کې ضرب ورکړه څومره شو 110 کسان به دا جنت ته بوځي په ایمان دا احسان د قاری صاحب نه دی دی که نه ښه نو اوس به موږ او تاسې قص کوو انشاء الله او زمونږ باباجي رحمت الله علیه به ویل ارجمات مدرسه ده ځکه زمونږ شیخ الهند رحمت الله علیه تاسې د دیوبند تاریخ وګورئ محمود او محمود دواړه محمودیان یو استاد او بل شاګرد د یو ونې لاندې ناستو الله رب العالمین څومره لوی کار وکړو خدای دې زمونږ استاد دنیا او آخرت دواړه ښایسته کړي او ان شاء الله مدرسو سره به تعاون جاری ساتو رب العالمین دې دا جلسه قبول او منظوره کړي الله دې د راتلونکو علما او مشایخ راتلل د خپل رضا سبب وګرځي زه ناچیز او ګناهګار معصومات ګورې خبرې وکړې الله دې تاسو او موږ ټولو ته خپل رضا پیرا نصیب کړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین